د بېنظیرې د روپو نوې قسطه د کل نه شروع کیږي. د دې په باره کې بار بار ځینې کسان تپوس کوي دا نوې قسطه د کل نه شروع کیږي، خو چې موږ په ویډیو وکړو نو لاندې ځینې کسان وایي په پلاني تاریخ باندې چې دا شروع کیږي 7 ستمبر هم ورکړو، د دې نه مخکې تاریخونه چې دي دا هم ورکړو. خو که تاسو وګورئ په ملک کې حالات چې دي هغه نن سبا خراب هم دي. بل لا چې هغوی یو نوی سروې چې دی دا هم کوي، کوم ځای کې چې سیلابونه راغلي نو د هغې کسانو سروې چې دی دا هم کوي. نو که د دغې کسانو سروې کوي او دغه امدادي روپۍ ورسره ورکوي نو تاسو ته به روپۍ میلاوي. کومو کسانو ته چې د بېنظیر روپۍ نه میلاویږي نو هغې کسانو ته به هم دا روپۍ میلاویږي، ځکه چې داسې کله واقعې راشي لکه حادثې راشي او د هغې روپۍ ورکوي نو اکثر دا سکور چې دی دا 40 ته 45 ته پورې چې دی دا سکور خیږي. نو کومو کسانو سکور چې د 32 نه پورته نو هغې کسانو ته هم دا روپۍ چې دی دا میلاویږي. نو اوس د دې چې کومه وزیره وه نو هغه راغلې وه کوم ځای کې چې سیلابونه راغلو د هغه ځای کې معاینه هم وکړه، هلته کې څه امداد چې دی دا یې هم ورکړه. نو ځینې پکې اوس دا تپوس کوي چې نوی قسط چې دی دا به د کم تاریخ نه شروع کیږي. نو د ستمبر میاشت ورکړې کېدی شي په اخرنۍ هفته کې شروع شي، کېدی دا ویډیو تاسو ګورئ او هغه شروع شوي لکه دا روپۍ چې دي دا شروع شي دا ویډیو تاسو ګورئ، خو مکمل داسې تاریخ نه دی ورکړل چې په پلاني تاریخ باندې به دا روپۍ چې دی دا به شروع کېږي. ځکه د دې اصل صحیح ټایم چې دی د جون اخرنۍ هفته چې دی دا به د دې وه مخکینی کم دغه چې روټین چې نو د جون اخرنۍ هفته وه دا اوس راغله ستمبر ته. نو که به دې ستمبر کې شروع نه کړو نو په اکتوبر کې چې دی هغه بیا د بل قسط ورځې دي، بیا لکه اکتوبر نومبر دسمبر چې دی دا د بل قسط دی. نو دوی به دې ستمبر کې چې دی دا به لازم شروع کړي. که به دې ستمبر کې شروع نه کړو نو بیا دویم قسط چې دی هغه د دې نه وځي، لکه دویم قسط یو قسط خو وتلی دی خو دا دویم قسط چې دی د دې نه وځي. نو په دې ستمبر کې به انشاءالله چې په اخرنۍ هفته کې به دا شروع کېږي. که اوس په دې ورځو کې شروع نه شو نو اخرنۍ هفتې له به لازم چې دی دا به شروع کوي.